بھائی په د نن وخت کې چې کومه ګراني ده که نه نو هسې د دې په باره کې ستاسو څه رایې ده؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس زما عزتمندو دا خو صفا خبره ده. الله رب العزت چې کوم دی زمون او ستاسو بلکې د قیامت پورې د راتلونکي انسانانو کامیابي الله رب العزت په خپل پوره دین کې ایښودې ده. د دنیا او د آخرت تمام عزتونه او کامیابی الله په خپل پوره دین کې ایښودې دي. او الله په قرآن کې فرمایي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعما. الله فرمایي څوک چې زما د دین نه، زما د شریعت نه، زما د قرآن نه او زما د نبی د ژوند نه اعراض وکړي، مخکې واړی، روګرداني وکړي، الله رب العزت فرمایي چې د دنیا دا ژوند به موږ د دوی لنډ تنګ کړو، د دوی معیشت به موږ لنډ تنګ کړو. په معیشت کې هر څه راځي، باغونه دي، ځمکې دي، تجارت دی، دکانداري ده، او دې کې چې کوم دی تمام د دنیا چې څومره شغلې دي، دفتر دی، وزارت دی، تجارت دی، صنعت دی، الله وایي د دوی دا ژوند به چې کوم دی مونږ لنډ او تنګ کړو، د دې نه به برکت لرې کړو. او په قیامت کې چې دا خلک الله وایي راپاسین وړاندې به د دې وجې نه الله رب زموږ د ژوند دپاره چې کوم دی یو ضابطه، یو قانون چې کوم دی مونږ ته رالیږلی، هغه الله دین دی، هغه دین یې اسلام دی چې الله رب العزت فرمایي رضیت لکم الاسلام دینا، ما ستاسو دپاره دین اسلام خوښ کړو زما پیغمبره، ما ستاسو دپاره دین الاسلام چې دی دا خوښ کړو. او دا اسلام چې دی دا داسې دین دی چې په دې کې نه کمی شته او نه زیاتی شته، دا الله مکمل کړی دی. الله رب العزت په حجة الوداع کې د جناب رسول پاک علیه السلام باندې چې کوم دی دا آیاتونه نازل کړل، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. ای زما نبی د کوم غم دپاره او د کوم محنت دپاره او د کوم کار دپاره چې تو ما رالیږلی وې، هغه کار نن په تا باندې ما مکمل کړو دین الاسلام، نه په دې کې کمی شته او نه زیاتی، چې څوک په دې دین چلیږي د الله ورسره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ وعده ده. نن چې په دنیا کې څومره پریشاني ده او څومره مسلمانان پریشانه دي، خوار و زار دي، او هر ځای کې ضلالت دی، پریشاني ده، دا زموږ چې کوم دی خپل اعمال دي. زمونږ د الله سره چې دی په الله باندې یقین کمزوری شو، د الله نه چې کوم دی یقین دنیا طرف ته، مخلوق طرف ته واوړېدو، او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې موږ شاته وغورځولې، قرآن موږ شاته وغورځو. کوم قرآن چې الله د مسلمان دپاره د دنیا او د آخرت ضابطه قانون را لیږلی، چې الله وایي کامیابي به ستا په دې قرآن تا ته میلاویږي، لکه څنګه چې صحابو ته میلاو شوي وه. هغې صحابو د الله کلام د دې خپلې سینې سره ولګو. صحابه کرام فرمایي تعلم الایمان ثم تعلم القرآن، مونږ مخکې ایمان زده کو، الله یو پیژندو، د الله ذات یو پیژندو، په محمد رسول الله باندې یا ایمان نه وړو، د دې نه پس چې کوم دی مونږ قرآن زده کو او بیا یې په قرآن 100% عمل وکړو. ټوله دنیا چې دی الله تعالی صحابو ته مسخر کړه، ټوله دنیا الله د مسلمان د صحابو قدمونو ته الله راوغورځوله. دا څه وجه وه؟ دا کم خلک او دا کم چې کم د انسانان ول چې پارس فتح شو، روم فتح شو، د دنیا خزانې رالې او تمام کفر الله د صحابو چې کم د قدمونو ته راوغورځو، د هغو خزانې. دا څه وجه وه؟ دا د الله دینو چې هغو د الله د مبارک دین د خپلې سینې سره ولګو. د هغو مقصد د الله دینو چې د الله دین په ټوله دنیا کې عام شي، زما مال دی ولګي، زما جان دی ولګي، زما وخت دی ولګي، زما چې کوم د تن من او دن دی ولګي، خو چې د خدای دین په دنیا کې عام شي او د الله احکامات او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکي طریقې په دنیا کې هم. نن تمام پریشانی په دې کې ده، تمام مسلمانان پریشانی دي، که په پاکستان کې دي او که هغه په افریقا کې دي او که هغه په یورپ کې دي، او په کوم ځای کې چې مسلمان دی نن پریشانه دی او خوار و زار او زری زری او کوټي کوټي دی. ولې نن مسلمان د خدای دین چې د شاته وغورځو، او الله صفا ویلي دي چې څوک زما د دین نه او زما د شریعت نه او زما د قرآن نه او زما د نبي چې کوم دی د ژوند نه اعراض وکړي، د ژوند لنډ او تنګ کړو. دا هغه چې کوم دی د قرآن پاک آیات دی. او الله فرمایي چې څومره فسادات راځي، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، په دې وچو به په سمندرونو کې چې څومره فساد راځي، الله وایي دا ستاسو خپل عمل دی زما بندګانو. د چا نه ګیلې مه کوئ، بادشاهانو ته کنځل مه کوئ، بادشاهانو حکمرانانو ته ردي بدي مه وایئ، خپل ځان ټیک کوئ، خپل عمل صحیح کوئ، خپل د زړه یقین چې کوم دی ټیک کوئ. الله وایي ای زما بندګانو په دې قرآن باندې منګولې ولګوئ. زما د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث ته وایم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
چې کله زما په امت کې چې کوم دی 15 خبرې راشي او دا د منتخب احادیث چې کوم دی حدیث مبارک دی د هغې مفهوم داسې دی الله دې کمې بې شی معاف کړي منتخب احادیث دی دا والزکات مغرمه زکات په تاوان ګڼي او والزکات مغرمه زکات په تاوان ګڼي والامانه مغنمه او امانت چې کوم دی په هغې کې به خیانت شروع شي وتعلم لغیر الدین علم به د دنیا دپاره خلک رسېدی د علم د قرآن او د حدیثو علم واطاعة رجل زوجته او سړی به د خپلې ښځې اطاعت کوي او مور له به دکې ورکوي په مور به سترګې راوباسي او هلکان به چې کوم دی په زنځیرۍ چې کوم دی دا په چې کوم دی چینچونه به په دې غاړو کې واچي د جینکو لباس به اختیار کړي زنانه به د هلکانو لباس اختیار کړي او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې نارینه به چې کوم دی د زنانو چې کوم دی لکه نن سبا چې د دې هلکانو دا غټ غټ یفتاح ټوټه چې پرېښودي د غټ غټه دا به زما په امت کې راشي او دغه شان چې کوم دی ګانه بجانه به عام شي په هر ځای کې به د ګانې بجانې رواج شي د ګانو والو به عزت کېږي او دغه شان چې کوم دی مساجد به چې کوم دی دا په عمارت باندې آباد شي خو د اعمالو نه به خالي مونځ به پکې نه کېږي د قرآن تلاوت به پکې نه کېږي او دغه شان چې کوم دی د دین محنت به پکې نه کېږي د اعمالو نه به چې کوم دی مساجد خالي شي وسید قوم فاسقه د قوم مشر د قوم سربراه دا به فاسق او فاجر شي ګناهګار انسان به چې د قوم سردار شي او سړی به چې کوم دی د خپل لار بې عزتي کوي او د یارانو دوستانو سره به چې کوم دی په ګڼټو ګڼټو ګپونو شکونه لګوي او دغه شان چې کوم دی زما عزتمندو 15 خبرې د الله او شراب به عام شي وشربت الخمور په هر ځای کې به د شراب چې کوم دی اړې او د زنا اړې 15 خبرې د الله نبي یاد کړي دي چې کله دا زما په امت کې رالي بیا انتظار کوي وزلزله بیا به الله زلزلې راولي ځمکه به چې دی الله تعالی جوړه کوي زلزلې به راځي او ومسخن ودسخن الله به تمامې آبادۍ په ځمکې کې ورننه باسي د هغه وخت دی د الله نبي 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې زما چې کوم دی په امت باندې به داسې حالات راشي نبی علیه صلات وسلام فرمایي 15 خبرې دي چې دا زما په امت کې به راشي دور به چې دی راشي علی امتي زمان زما په امت باندې به یو زمانه داسې راشي چې خلک به چې کوم دی د مخلوق سره محبت کوي خالق به تیر شي د مخلوق سره به مینه کوي خپل الله به تیر شي خپل خالق به تیر شي پیدا کوونکی خپل رازق او مالک د مخلوق سره به چې کوم دی مینه کوي او خلک به د مال سره مینه کوي حساب کتاب به تیر شي او خلک به د دنیا سره مینه کوي آخرت به تیر شي او دغه شان چې کوم دی د دنیا چې کوم دی د دنیا د سيزونو سره به مینه کوي د آخرت چې کوم دی حساب کتاب به تیر شي هغه وخت چې کوم دی زما عزتمندو راغی چې نن نفسي ده رور د رور نه بیزاره دی لار د زوی نه بیزاره دی دوست د دوست نه بیزاره دی ګاونډي د ګاونډي نه بیزاره دی تره د وراره نه وراره د تره نه ماما د خورۍ نه خورۍ د ماما نه او دغه شان چې کوم دی ښځه د خاوند نه خاوند د ښځې نه تمامه دنیا کې دا پریشاني خوره ده دا څه شی دی دا زموږ د خدای دین چې کوم دی موږ پرېښودی دی چې د کوم څیز لپاره الله موته رالیږلي وو چې زما دا بنده به زما حکمونه مني زما په طریقو به ژوند کوي زما د نبي چې الله سره موږ چې کوم دی واده کړې وه الله زموږ چې کوم دی په عالم اروا کې واده اخیستې وه ای زما بندګانو الستو بربکم ای زه ستاسو رب یم ټولو انسانانو روحونو چې دی په یو اواز باندې ووی قالو بلا ای الله تو زمونږ رب یې تو مونږ ومنلې چې تو زمونږ رب یې هغه چې کوم دی واده الله تعالی اخیستې وه د هغې وادې دپاره مونږ الله دې دنیا ته د مختصر او عرضي او فاني ژوند دپاره راولېږلو دا دنیا زما وروڼو ختمېدونکې ده د دې نعمتونه ټول ختمېږي الله پاک په قرآن کې فرمایي ستاسو سره چې څه دي دا ټول فنا کېدونکي دي ختمېدونکي دي او د الله وایي زما سره چې دا باقي او همیشه دي الله رب العزت فرمایي كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت هر یو موت ته چې کوم دی هر یو نفس ته چې موت راتلونکی دی هر یو نفس چې کوم دی د موت سکونکی دی که دی د ښاري اوسېدونکی دی که دی د بانډې اوسېدونکی دی که دی بادشاه دی که دی فقیر دی الله فرمایي كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس چې کوم دی د موت سکونکی دی دا بوله راځي وانما توفون اجورکم یوم القیامه او په قیامت کې به هر انسان ته د خپل عمل بدله میلاو شي په دغې ورځ باندې به الله تعالی اعلان وکړي فمن زحزح عن النار چې څوک د دوزخ نه بچ شو ادخل الجنة فقد فاز او جنت ته لاړو دغه کامیاب شو زما عزتمندو او زما وروڼو چې کوم دی الله تعالی په قرآن کې فرمایي اینما تکونو یدرککم الموت کوم ځای چې تاسو له به موت راځي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسو په هغه مضبوطو قلاګانو کې یئ خو دا موت په تاسو له ورځې راځي د دغې غم دپاره او د دغې فکر دپاره او د الله تعالی د دې مبارک او عظیم دین دپاره به الله انبیا رالیږل زمونږ او ستاسو ایمان دی
زمون او تاسو یقین دی چې بل نبی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی دنیا ته ناراضي د هغې نبی کار الله پاک زما په ذمه لګولی دی ستاسو په ذمه لګولی او د تمام دنیا د مسلمانانو په ذمه لګولی چا چې دا کلمه ویل الله چا چې دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې د خورولو ذمہوار دی چې د الله په دې کلمه باندې به عمل کوي د الله احکامات په خپل مني د الله پاک دین په خپل چلیږي او نور ته به دا رسي دنیا کونې کونې ته د دغې دپاره چې کوم دی الله تعالی موږ تاسو له دا مقرره کړي ده الله دې مالا تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین